بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو جی ګوري پیام خیبر ډیجیټل نیوز. زه د وخت کې دلته جی په د نوخار کینټ کې صرافه بازار کې دلته موجود یم او دلته صرافه بازار چې کوم دی صرافه اسوسییشن صدر حاجی نواب دلته جی موږ سره موجود دی. داسې نور جی مشران دلته موږ سره موجود دي. نن چې کوم دی د دې د شډ ډاون چې کوم دی هړتال دی او د هړتال په حواله باندې د یو مشر ولر د غسر په خبره وکړو. د یو جهان مننه مشره درته وی چې نن چې کوم د تاسو صرافه اسوسییشن چې کوم هړتال دی شډ ډاون ته په حواله باندې بتاو سو وای. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه د هړتال چې کوم دی زنګ د یو مشر مطلب د صراف د پیښور د کور نو چت شوی سره د بچي سره د مال حاله هغه اوچت کړی دی. د هغې خلاف د صوبې صدر اعلان کړی دی چې آی مخکې 3 ورځې مطلب دا پیښور هړتال خو وایي چې ټوله صوبه به بندېږي. د هغې په حمایت کې موږ ټول دکانونه بند کړي دي او احتجاج کې شامل یو. دا چې کله اوچت کړی دا نن درېیمه ورځ ده جي. څه پته لګي نه هېڅ پته نه لګي، پته نشته چا اوچت کړی. موږ په زور نوشهاره والا احتجاج کوو او مطالبه کوو چې دی د فوراً طور پر هر چا چې اوچت کړی رعایت کړی شي او مکمل د هغه مال حال د عمر کې د هغې وړوکې زوی هم اوچت کړی دی چې هغه بیمار مو زخمي مو او هغه بوتلی دی. دا ډېره بده خبره ده. هر چا چې اوچت کړی دی موږ د هغې مکمل مطالبه کوو چې هغه د فوراً طور پر رها کړي او هغوی له د خپل مال حال هم ورکړي. صدر صاحب دا راته ووایه چې دا نن چې کوم ستاسو احتجاج دی او نن تاسو مکمل شټ ډاون یو هړتال کړی او څنګه چې دا مشر دا خبرو وکړي چې دا چې چام چې اوچت کړی دا د رهایي کې که مثال دی که د دې سړي پته ونه لګېده نو ستاسو د احتجاج چې کم دی دا به کم حده پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل الله تعالی شکر ادا کوم او بیا زه د صرافه اسوسییشن د ضلع نوشهره د صرافه برادرۍ او د کاریګر برادرۍ د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې بیګا ما ته 10 بجې صوبایي صدر رنګ وکړو او بیا ما 10 بجې په د خپل ګروپونو په وساطت باندې میسج ورکو او د ما برادرۍ نن د اتفاق مظاهره وکړه. زه به ډېرې خبرې ځکه نشم کولی چې ما ډېر قابل قدر مشران ولاړ دي. دا یونونونه چې جوړ شوي دا د مشرانو په قربانو سره جوړ شوي دي. موږ د هر ادارې نه دا مطالبه کوو چې کومه اداره راځي او څه قسم زموږ په دکاندار کې باندې څه اوازي نو هر یونن شته، هر یونن سره به کینی او پر ټیبل ټاک په مذاکرات کوي. موږ که نن دا احتجاج دی نو کیدای شي چې د سړي کې څه نه کوسي خو موږ احتجاج په دې وجه کوو چې د شپې 2 بجې سره د اندرپایو تلي دي پیښور ته او د مال حال لکه د سره چاندي اواز کیږي او د زوی دی چې هغه په دې ټایم کې بیمار دی. دا اوچت کړي دي. موږ هر اداره منو، موږ پوره من قوم یو، عزتدار قوم یو، عزت ورکو خو عزت غواړو. موږ د ټولو ادارو ته یو چې صرافه اسوسییشن په صوبه کې نن هړتال دی. کیدای شي د موږ بابر صاحب اعلان وکړو نو کیدای شي چې سبا حل پاکستان کې څنګه چې تاسو وکړو چې نن دا دی موږ ته نوشهره کې تاجران رونه بیګان رالو ای موی چې که تاسو وایئ چې موږ هم در سره هړتال وکړو خو موږ د صوبایي صدر او داسې د سپین روبو مشرانو انتظار ته ناست یو چې دی څه اډر کوي موږ به د هغې تعمیل کوو. زه د خپل د صرافه اسوسییشن د ټولو مشرانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. خصوصا دا د ما سره د سپینګري مشران دی په تکلیف کې سحر وختي زمانه مخکې راغلي دي. زه د دی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. صدر صاحب انتظامیه تاسو سره کاپریټ کوي؟ بالکل موږ سره کوي. انتظامیه خو ضلع نوشهره خو بالکل زه مطمئن موږ سره ښه تعاون کوي انشاءالله. یو جهان جي مننه. خوشحاله